عزتمنو مسلمانانو وروڼو، تیرې جمعې نه وړاندې جمعه د سیرت بسلسله کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سریه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومة الجندل د زینوم دی او په طرف د شمال له په سعودي جزیره کې جزیرة العرب کې د هغې تذکره بیانې ده. بیا دا تېره جمعه پکې ناغرهله د سفر په وجه دا ذکر شوي وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سریه کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې عشره مبشره کې دی هغه لس کسه چې یو ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته د جنت بشارت ورکړی او د یو نوم یې اخیستی دی. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه. لس کسان دا لوی سعادت دی چې د الله پیغمبر چې په هغه وحی نازلیږي چاته ووایي چې دا په جنت کې دی. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو باندې چې د چا په باره کې د مرګ په وخت کې ویلی شوي دي چې دی جنت کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی چې داسې مه وایه، تا ته څه پته ده. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا په انصارو کې یو ماشوم مړ شو، وی فرمایل عصفور من عصافیر الجنه، دا د جنت په مرغیو کې یو مرغۍ وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تا ته څه پته ده چې دا ماشوم لوی شوی وی ده به څه عمل کولی. مطلب دا چې په دې ژبه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره پابندي چې بغیر دلیل نه بس خبره نه کوي او د جنت ته ننوتو دلیل له پیغمبر نه علاوه بل چاته پته نه لګي، ځکه چې دا الله جل جلاله ته پته ده چې هغه څوک جنت ته داخلوي او څوک جهنم ته. دا بېله خبره ده چې الله پاک ضابطه قرآن پاک کې بیان کړې ده. ایمان، اعمال صالحه، د ګناه نه بچ کېدل دا د جنت سبب دی او دغسې به وي د الله جل شانه نه امید ساتل پکار دی. لیکن حتمی طور سره د چا په باره کې ویل چې دا سړی جنتی دی او الله جل جلاله نی ویلی نو دا د ځان نه خبره کول. نو سره د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لسو کسانو په باره کې په یو ځای په یو موقع د جنت بشارت ورکړی. لیکن دام عجیبه خبره ده د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت او د هغې په مجلس کې د ناستې چې دې خوشخبرۍ او زیري سره په دې صحابه کرامو کې هیڅ قسم فرق نه دی راغلی. یعنی یو سړي ته چې دا زیری حاصل شي چې زه به جنت ته ځم، بس بیا هغه فخریه د تفاخر په طور وینام کوي او بیا هغه وایي اعمالو ته ضرورت څه دی. سره د دې دا حضرات په نسبت د پخوا د دې زیري نه رستو په عمل صالح کې په طاعاتو کې د نور صحابو په مقابله کې نور مخکې او د دې دغه وجه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت بشارت ورکوي. الله جل شانه ته پته و چې د دې راتلونکي وخت کې اعمال څنګه دي، د دې سوچ او نظریه او عقیده تر مرګ پورې څنګه ده، د دغې وجه نه د جنت زیری ورکړی شو. تاسو ته څو وارې ذکر شوي چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین د خپل ځان په باره کې به په آخر وخته پورې د نفاق شک کولو چې زه چېرته منافق ونه او بیا د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه په مختلفو موقعو باندې تپوس کول. نو یو سړي چې د جنت زیری ورکړی شوی نو هغه به منافق څنګه وي؟ لیکن دا د هغه ایمان و،
دا داغه تواضع وا. څومره چې یو سړی ایمان مضبوطی دومره دی یریږي چې زما بس کیږي. او چې کله یو سړی د خپل نفس نه پر امید شي دی وایي چې نه ما ته بس نجات او نجات ته خطا نشته، دا د ایمان د کمزورتیا علامه ده. څومره چې سړی په خپل نفس په خپل عمل یریږي دا د ایمان د کلکوالي نښه ده چې ایمان یې مضبوط دی. ځکه بهرحال عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آواز باندې تاسو پوهیږئ؟ حال تشته نور کلم تشي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل طرف تاستی او سو کسان صحابہ کرام دا وسرت او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناستم، په دغه مجلس کې نور صحابه کرام اجل صحابه ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنه، معاذ ابن جبل رضی الله عنه، حذیفہ بن الیمان رضی الله عنه، ابو سعید خدری رضی الله عنه. دا ټول حضرات و یو زوم وی عبداللہ ابن عمر سے وی چې په دې کې انصاری رالو. دغه انصاری واقعه تاسو ته مخکې شروع شوې وه، پوره شوې نه وه. دغه نوجوان زلمی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو تپوس کوي چې یا رسول الله من افضل الناس، په خلقو کې افضل ترین کس څوک دی ټولو کې غوره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل احسنهم اخلاقا، چې د چا اخلاق ښه. دویم تپوس هغه دا وکړو من اکیس الناس یا رسول الله، یا رسول الله په خلقو کې اوخیار ترین کس څوک دی چې ډېر اوخیاري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا له قبل ان ينزل به. هغه کس زیات اختیار دی چې څوک مرګ ډېر ډېر یادوي، مرګ ډېر ډېر یادوي. واکثرهم استعدادا له، او چې څوک مرګ ته تیارې ډېر کوي، مرګ ته تیارې یعنی د مرګ په وخت کې، د مرګ نه وروسته په قبر کې، بیا په حشر کې، بیا تله د میزان څخه پل صراط څخه الله جل شانه ته د پیشي په وخت کې کوم اعمال بکار راځي، څه ذخیره ځان سره یوسم. نو چې کوم سړی دا ذخیره ځان ته ډېره کې زیاده راه، دا سړی ډېر هوښیار دی. او د آخرت استعداد او تیارې هغه ایمان او اعمال صالحه دي، ایمان او اعمال صالحه. او دا الله جل شانه چې کوم څیز نه منع فرمایلی دا غیر نه بچ کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدا فرمایل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته یو څو خبرې وکړي. وی فرمایل چې یو څو څیزونه داسې دي چې هغه ډېر خطرناک دي د یو قوم دپاره چې په خلکو کې هغه راشي. یو څو خوبۍ داسې دي او الله جل شانه دې تاسو د هغې نه بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څیزونه ذکر کړل، 5 څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړل. په هغې کې لومبی شی دا ذکر کو چې په کوم قوم کې فحشا او بېحیایي زیاته شي نو دا قوم په تعاون کې په وبایي امراضو کې او داسې بیماری کې مبتلا شي چې دا بیماری مو مخکې چا نه لیدلې. کوم قوم کې
چې فحشا او بے حیايي د عام شي، هغه قوم به په طاعون کې، په وبایي امراضو کې او داسې بیماریو کې مبتلا شي چې هغه بیماری مخکې بني. زما عزتمند دا 15 خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي، په هغې کې دا ډومبۍ خبره ده. او دویمه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه او فرمایله هغه دا چې کوم قوم په طول کې کمې په هغې کې راشي او طول کم ورکوي بل ته، نو هغې به مشقتونو سره مخامخ شي او په هغې باندې به ظالم حکمران مسلط شي، بادشاه حکمران طبقه دا به ظالمان وي. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم قوم زکات ورکول بند کی، زکات نه ورکول کېږي په هغې کې، نو الله جل جلاله په هغې باندې باران بند کی. او که حیوانات او زناور نه وی نو بیا به دی د هغې د وجې نه خدای باران وورئ، که دا نه وی نو دی په دې کې په قحط کې مړو. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم قوم د الله او د الله د رسول سره کړی لوز عهد و پیمان مات کی، نو الله جل جلاله په هغې باندې د دی نه غیر کس مسلط کی. داسې بادشاه په مسلط شي چې هغه مسلمان نی، کافر وي، او بیا د دوی په علاقه کې چې څومره ذخایر وي او دوی سره څومره مال او متاع وي هغه ټول ځان سره یوسي، دی دغسې تش پاتې کړي. پنځمه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هغه دا چې د کوم قوم حکمرانان یعنی د مسلمانانو هغه د شر نه خلاف فیصلې کوي او ظالم او متکبر او سرکش جوړ شي، سرکشي اختیار کی، د الله د دین نه باغی شي، سرکش او فیصلې په شریعت باندې نه کوي، نو دغه وخت کې په دغه قوم کې تفرق او انتشار پیدا شي، ډله بندي، خلق ډلې ډلې شي، جماعتونو کې تقسیم شي، او د مسلمان قوم دپاره انتهایی خطرناک شی هغه تفرق او انتشار دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اے مسلمانانو تاسو د هغه خلکو په شان مه جوړېږئ چې هغوی تفرق اختیار کول، ډلې ډلې شول، پرې په جنبې پکې جوړې شوې او هغوی کې اختلاف پیدا شو. بل ځای الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله جل جلاله رسای سره منګول کلکه ولګوي، ولا تفرق، او تاسو بیلیږئ ما، تفرق ما اختیاروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د قوم بادشاہ، حکمران، وزیر اعظم یا هر څه چې په هر زمانه کې مختلف نمونه دي چې د چا په لاس کې اقتدار دی، کله چې هغه د شریعت خلاف فیصلې شروع کړي، د شریعت خلاف فیصلې شروع کړي، نو دغه وخت کې په قوم کې تفرق پیدا شي. نن سبا زمونږ په ملک کې د شر خلاف فیصلې کړي، که اصول ویم، قانون شته، موجود دی، جوړ شوی دی، د هغې شقونه هم شته، د هغې دفعات هم شته، لیکن فیصله په هغې نه کوي. دوه څیزونه ضروري دي، یو قانون د شرع مطابق ضروری دی، او دویم په هغې باندې عمل کوونکی طبقه هغه د شرع مطابق چې هغه په دین باندې چلی. حجاج ابن یوسف په زمانه کې قانونو، لیکن د سره سره ظلم کې مشهورو، بے ګناه به خلق رانیول او په هغې به هغه قانون، هغه شقونه او هغه دفعات لاګو کول چې تا کې دا شی دی، او چې څوک دا شی کوي نو د هغه سزا دا ده، نو قتل به کو. دې معامله کې په هغه کې عدل نو، انصاف نو، ظلم و پکې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې زمانه ده، د صحابو دور ته نږدې دور دی، لیکن سره د دې چې هغه د هغې خلاف چلیدو، نو که اصول او ضابطه ویم او سړی د هغې خلاف کوي، نو د شرع خلاف فیصلې چې کېږي د هغې انجام او نتیجه دی. نن سبا هر یو سړی
سیاسی توګه باندې امداد چغې دي چې هر یو کس وایي موږ خپله صوبه بدله کړو. بعضې لیډران هغه دا ناره وایي. بلوچستان والا بلوچ وایي چې موږ دا بیل کړو، دغسې پښتونستان بیل شي، خیبر پښتونخوا والا صوبه سرحد والا هر یو کس. او په مذهبي توګه باندې هم تفرق و انتشار دی په امت مسلمه کې. نظریاتی طور سره هم اختلاف دی، جماعتي و انتظامی امور سره هم اختلاف دی. او چې کله اتحاد نی نو د الله جل جلاله نصرت ناراضي. د دې وجه څه ده؟ ځکه چې د شرع خلاف فیصلې کی، فیصلې د شریعت خلاف کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم بادشاہ او د قوم مشر خلاف د شریعت نه فیصله کوي نو په هغه کې تفرق راشي، زړونو کې کینه، نفرت، بغض دا پیدا شي. د دوه کسانو په خپل کې محبت ناپید وي، دا ډیر زیات کم وي، هر یو د بل نه بوګنیږي چې دا سړی ماته چې د ترخص خو نه وي او د ماخ په خو نه وي، د دې نه یریږي. رور د رور نه، گاونډي د گاونډي نه، اولاد د مور او پلار نه، مور او پلار د اولاد نه، هر یو کس. نو آخری شی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا ذکر. او رنبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کوم قوم کې فحشا او بے حیايي ډیره زیاته شو، هغه قوم به طاعون او وبایي امراض او داسې قسم بیماریو کې مبتلا شي چې هغه به د هغې نه مخکې چا نه لیدلي. او زما عزتمند فحشا بے حیايي د حیا ختمېدل چې د ښځو پرده ورکه شي، د سړو د زنانو نن سبا تاسو حالات ګورئ. بیا زنا چې کوم دی نو هغه کېږي د هغې سد باب نی، هغه کېږي د هغې سد باب نی. روزانه په اخباراتو کې مختلف واقعات راځي او په اخباراتو کې د دې ورکول د تشهیر د افشا دی، د فحشا دی، او فحشا په خپل باندې حرام ده او د هغې تشهیر هم حرام دی. زنا کول حرام دي او د هغې نه خلک خبرول دا حرام دي. زمونږ میډیا په اخبارات په هغې کې دغه کردار ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې یو سړی په سترګو باندې وویني خو نصاب ګواهان پوره نی 4 کسه، نو دغه وخت کې دا نه وایي چې دې 2 کسانو زنا کړي، ځکه چې دې سره په معاشره کې خرابې خورېږي، فساد. او نن سبا معمولی وهم و ګمان باندې د میډیا کردار دا دی، اخبارات فلان کې ځای کې دا شو ډینګ ځای کې دا شو. دویمه دا چې کله فحشا او بې حیایي عامه شو، تاسو وګورئ زنانه سرتور سر دا بې حیاګیري لوپټه په سر باندې نه، او بیا خاص کر هغه زنانه چې کومه زمونږ په اسمبلی کې ناستي، که هغه صوبایي اسمبلی ده که هغه قومي اسمبلی ده، چې کله د قوم مشري د داسې خلکو لاسو ته لاړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کله ستاسو معاملات په مشورې سره حل کیږي، فظهر الارض خیر لکم من بطنها، پھر تمہارے لیے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے زیادہ بہتر ہے. بیا تاسو ژوندي ښیئ. او چې کله ستاسو معاملات ښځو ته حواله شول، ښځو ته، نو بیا تاسو دپاره د ځمکې خېټه هغه زیاته بهتر ده. او دا د ښځې خاوند په دې باندې فخر کوي چې زما ښځه په اسمبلی کې ده، زما لور په اسمبلی کې ده، د دې نه بېغیرتي حد درجې سي، بیا هغه سرتور سر ناست دی. نن سبا دا حالات تاسو وینئ په 8 مارچ باندې چې کوم ما ته خو تفصیل نه دی معلوم، خو چې څه کېږي پوره تفصیل نه نیم خبر، خو بې حیاګیري ده، فحشا ده. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک سره جنگیدل. قرآن کریم کې الله پاک زنانو ته فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھر میں بیٹی رہو اور جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. پخپل کور کې کې نه د جاہلیت د زمانه په شان بنزان جوړ را جوړ کې بهر اوزه وخت بربند کې سر نه لوپټه وګرځي، او بیا چې کوم دنو په دې حیات کې تسړو ته مخامخ راځي، په روډونو باندې ګرځي، په گاډي کې ناشته یا هر څه چکه. دا
قرآن کریم د الله جل جلاله کلام د دین منع فرمایي. زه خو ویم چې کوم یو ښځه ته دا آیت چا مخکې کو هغه د دین انکار کوي او خپل خبره د هغې په مقابله کې بیا کوي، دا مسلمانه نه ده. تاسو به ځان سره کافر کی. که نورې زنانه وي زمونږ بلخ خو الحمدلله دا علاقه ښه ده، لیکن په دې کې هم بې حیاګیري شته په ښار کې. او چې په دې دعوه کې کوم یو ښځه د دې سره شو د قرآن پاک آیت دې ته ورسېدو یا نه دی رسېدلی او دا نه مني چې دا شته، نو دا د قرآن پاک د آیت نه انکار کوي او د قرآن کریم د آیت نه انکار د کفر دی. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې دا فحشا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رب العالمین هغه فرمایي چې زنانه په کورونو کې خېدي وقرن فی بیوتکن، پس کورونو کې قرار ونیسئ. کور کې قرن مضبوطې دي ته ویل کېږي چې کلک شي په کور کې. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، د ضرورت لپاره تللی شي، ضرورت لپاره تللی شي او هغه بیا څه کوي؟ حجاب. یو ستر دی زما عزتمندو، یو حجاب دی. په دې کې فرق کو پیژنئ. په عربی دا دواړه الفاظ د عربی دي، الستر والحجاب. یو ستر دی یو حجاب دی. موږ ته ستر وایو. ستر څه ته وایي؟ ستر دې ته وایي چې د زنانه د بدن کوم اندامونه پټول دا ضروری دي، کوم اندامونه پټول دا ضروری دي په هر حال کې، دې ته ستر وایي. مثلا چې په کور کې زنانه نو د دې مخ او د دې دا لاسونه د دې موټیونه بهر دا څرګندولی شي او مخ څرګندولی شي. په کور کې دننه چې دا د پلار د رور د زوی سره وخت تېری په هغې کې به د دې دا ستر وي. دا مټې به نه بربنډئ، دا سینه او شا به نه بربنډئ، دا پنډۍ به نه بربنډئ، دا د دې ستر دی. دا چې په موس کې ولاړې سر به پټ وي، ټول بدن به نور پټ وي، مخ بربنډولی شي. مخ چې کوم دی نو هغه څرګندولی شي، دا ستر دی. یو دی حجاب. مونږ حجاب ته ستر وایو چې زنانه ستر کوي او که نه. حجاب دا دی چې د سر نه تر خپو پورې د زنانه ټول بدن پټ وي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د خپو قدمونه دا به پټ ساتي، د سر نه تر خپو پورې ټول بدن د دې پټ وي، دې ته ویل کېږي حجاب. مخ هم پټ وي، هر یو اندام د دې پټ وي. دا هغه وخت کې دی چې کله دا بهر ته ووته او د اجنبي سړي مخامخ شو، نو بیا به د دې حکم حجاب دی. د دې اول ستر چې کوم دی نو هغه د دې خپل لباس دی. بیا دویم ستر هغه د دې د کور چار دیواري ده. بیا دریم ستر چې د ضرورت لپاره ځي نو هغه د دې په 3 میله کې دننه ځای دی چې هغه وتی شي. بعضې حدیثو کې 1 میل راځي او چې کله مسافت د سفر باندې دا اوزي نو دا په بورخه کې او په پړونو کې او د سر نه تر خپو پورې پټم بغیر د محرم نه یا بغیر د خاوند نه دا نشي تللی. دا د دې پرده ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قرآن پاک وایي. قرآن کریم کې ستر او حجاب دواړه شته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې تفصیل دی. بعضې ملحد او زندیق قسم هغه هم ورسره ملګری شي، هغه هم د حجاب او د ستر تفصیل جدا جدا کوي د خپل ځان. قرآن کریم کې الله پاک د حجاب په باره کې فرمایي یدنین علیهن من جلابیبهن. زنانه چې کله بهر اوځي نو دا د جلباب راښکته کړي او جلباب هغه پړونو ته ویل کېږي چې د سر د چوټقې نه یې راواله تر خپو پورې پکې ټوله پټوي. جلباب یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن پاک وایي. عرض می دا کولو زما عزتمنو، بیا د خاوند دپاره د ښځې حکم جدا دی، د مور او پلار دپاره جدا دی. دا فرق شته، لیکن عام حالاتو کې کومه زنانه چې په کور کې سرتور سر بربند وختو سره ګرځي راګرځي دننه بهر کېږي، د دې اثر په هغه ټول کور باندې کېږي، د دې په لوڼو باندې کېږي، د دې په اولاد باندې کېږي او سبا د دې دغه بچي الکان چې وي دی نه غیرت لاړ شي. د ښځه بیا داسې ځکه چې مور یې دغسې لیدلي ده او د دې لوڼه چې کوم وي نو هغه د مور روش اختیار کړي، د هغې په پل باندې پلک دي چې څنګه دې مور کړي دي نو داسې دام ده کوي، هغه چلې د مور نه هغې زده کړي. نو زما عزتمندو د خپلو کورونو حیا او پرده دا انتهایی ضروری دي ساتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا نن سبا دا چوټ چې کومې خبرې راځي د زنانو په باره کې، زنانه په خپل ځای باندې خوند کوي. زما د بدن چې زه تاسو ته مخامخ یم نو تاسو ته
انسان ته چې ګور انسان الله پاک ښه پیدا کړی دی. چې تاسو ته ګورم تاسو ما ته ګورئ نو سترګې په خپل ځای دي، پوزه په خپل ځای ده، لاس په خپل ځای دي، او په دې خېټه کې مې کولمې دي ولرې دی، او په دې باندې الله جل جلاله سرمن اچولی ده. که زما دا خېټه شلېدلی وي دا کولمې ته بهر وي نو تاسو ما ته کتی شوئ، تاسو به وایي داسې ګند دی. حدیث مبارک کې راځي چې په جهنم کې به یو سړی د هغه د لرې کولمې به د هغه نه بهر پرتي او دی به د هغې خپل کولمونه داسې تاویږي لکه خر چې په ګاڼۍ باندې تاویږي، د تیلو ګاڼۍ باندې د تیلي خر تاویږي. د ده په تماشه به شي خلک، مري خو به نه جهنم کې، الله مې دې وساتي. جهنم کې مرګ نشته، ټول مصیبتونه دي، عذابونه دي، تکلیفونه دي، مرګ پکې نشته. دنه به خلک تپوس کوي چې دا ته په کوم مصیبت کې گرفتار یې، ستا خو دا ناشنا عذاب دی. به ورته وایي چې ما به خلکو ته د ښو خبرو امر کولو او په خپله به مې هغه کارونه نه کولو، بل ته مې د حیا وی او په خپله مې په کور کې حیا نه وه، بل ته مې د پردې وی په خپله مې په کور کې پرده نه وه، وغیره وغیره. او خلک به مې د فحشا نه منې کول چې بد کارونه مه کوئ او په خپله مې هغه کار کولو، ځکه زما سره داسې و. ما به امر بالمعروف کولو و لم آتی، هغه به مې کولو نه، او خلک به مې د منکر نه منې کول او په خپله به مې هغه کار کولو. خلکو ته مې وایي چې سود حرام دی، رشوت حرام دی، او په خپله مې هغه کارونه کول. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم قوم کې بے حیايي او فحشا دا ډېره شوه، هغه قوم به طاعون او مختلف وبایي امراضو کې مبتلا شي چې دا به چا مخکې لیدلي نه. نن سبا تاسو وینئ کورونا وایرس ته کس شی دی هغه پیدا شو، نو فحشا په ملکونو کې خوره ده. نن سبا چې کوم فحشا ته رسېدلی دی بربنډ لغړ ګرځي، په کپړو کې ورته ګرځېدل خور نه ورکوي. او حیوان الله جل جلاله بیا هم د هغه د پردې انتظام کړی دی، په لکۍ او په ویښتو کې پټ کړی دی، لیکن انسان چې کوم دی نو هغه ته دا لباس پیدا کړی. خذو زینتکم عند کل مسجد، لباس او پوشاک اچول دا فرض دی او بربند ګرځېدل لا حرام دی. انسان الله جل جلاله پیدا کړی داسې دی. او بیا دې حد ته فحشا او ازادي لاړه، د نفس ازادي چې دا نه خوښوي چې سړی په کپړو کې وګرځي، داسې ملکونه شته. نو زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه قوم به په طاعون او وبایي امراضو کې، کورونا وایرس راغلی ټوله دنیا، بعضې ملکونه هر لحاظ سره تاوان کې روان دي. څومره تاوان! حرمین شریفین غونې مقدس ځایونه، اوس ما ته لږ ساعت مخکې ټلیفون شو وایي چې موږ مدینه منوره کې یو، مدینه منورې نه مکې ته ځو او عمرې ته خو هلته نه پرېږدي، نو احرام وتړو که نه؟ نو ما ورته احرام به څنګه تړې، خو مدینه منوره کې وخت تېر کا او د مدینې منورې نه نیغ جدې ته لاړ شو، جدې نه په جاز کې راځه. یو سړی پیسې هم ورکي، زنانم وي ورسره، نارینه دي، لاړ شي عمرې ته او بیا حالت دغه شو، مطاف بالکل خالی، یو کس پکې په نظر نه. مسجد نبوي هغې ته دروازې تالې لګولې، دا حالت شو. دا د دې یو سیس سره وبایي مرض سره او د دې شاته بنیاد خلک څه لټوي، خلک چې څه لټوي هغه دی، لیکن اصل دا ده چې فحشا او بې حیایي په خلکو کې راله، د هغې بنیاد ده. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم قوم په ناب تول کې کمی شروع کړي، ناب تول کې کمی شروع کړي نو دوی به مصیبتونو کې، ازمیختونو کې مبتلا شي، او ظالم او جابر حکمران به مسلط شي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. هلاکت ته، تباہی ده، بربادی ده د هغه چا دپاره للمطففین چې هغوی تطفیف کوي، کمی کوي په ناب تول کې، ورکړه کې. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې د کله د بل نه شی اخلي نو پوره اخلي. قرآن پاک صفا صفا بیان کوي واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، او چې کله بل ته ورکوي نو بیا خساره کم ورکوي. ډېر کسان داسې دي الا ماشاء الله، دا الله جل شانه نیکان بندگان هم شته، په هر دور کې شته، اوس هم شته، لیکن عام طور سره کوشش دا دی چې زه بل ته ورکوم چې کم ورکم، او چې د بل نه اخلم نو پوره اخلم. زه وړوکی وم والد صاحب سره مې یو ځل لاړم،
والد صاحب مې اوږه اغوښتې وه وړوکی بېپار به یې کولو نو هغه چې د چا اوږه وه اوږه یې تلله نو هغه به ډنډۍ واله څه چل به یې کولو هغه چابړې به دروند ښکارېدو د اوږې واله نو والد صاحب مې پوه شو نو هغه ورته وایي ته دا لاس لرې که نو چې لاس یې لرې کړو نو هغه چابړې د اوږې واله په بره لاړو او کاڼي واله ښکته شو نو پلار مې ورته وایي چې داسې دي وایي دا یو دی پکې داسې که نه والد صاحب مته وایي دا یوه نه وه دا ټولې همدغسې وي یعنې چې د اوږې کوم چابړې هغه سپک او چې په کوم کې کاڼی پروت دی نو هغه دروند د دې مسکین دغه وصف په روټۍ کې وهل کول په کپړه کې وهل کول ما اورېدلي دي لیدلي مې دي والله اعلم چې بعضې د فروټو دوکانونه هغه سړی پورته ناست یا د اوچې میوې تله لاندې ګاښ ته نه ښکاري ګاښ ښکته وي او په هغې کې دننه کاڼی پروت وي چې فروټ اچوي نو پاو یې پکې اچولی یا نیم سیری نو نیم سیر فروټ کم لاړ شي سړي ته دا مرض چې په چا کې وي نو د الله جل جلاله نصرت نه د خدای عذاب راځي د شعیب علیه السلام په قوم باندې د الله جل جلاله عذاب راغلی او د هغې وجه دا بیان شي وه چې په ناپ تول کې هغوی کمی کولو په هغوی باندې دا عذاب راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا چې شی په چا کې راشي نو په هغوی به مصایبو سره او تکالیفو سره مخامخ شي مشقتونو سره نه سبا څومره مشقتونه دي دغه کس چې کوم بل ته کم ورکوي د ده په کور کې ته وګوره خوشحالي شته قطعا نه د ده په مقابله کې هغه کس چې هغه سره مال نشته پیسې ورسره نشته هغه خوشحاله دی اطمینان سره دی صفا وینا کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې داسې خلک تیر شوی دی چې په هغوی کې بعضې کسان داسې نو الله پاک د هغوی سره امتیازي سلوک کړی یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی و د هغه غټ کاروبار او تجارت و په هغې باندې شاګردانو یا غلامان مریان هغه ناستو کېنولي وو هغوی ته دا باقاعده دا خبره په کلکه کړې وه چې کوم سړی تاسو څخه راشي او سودا د نه واخلي او هغه وایي چې ما ته لغونې وګوره او پیسو کې راته وګوره دومره وخت پس به درکم نو ورته ګوره او دویم دا ورته ویلي وو چې که چېرې غریب سړی رالو او هغه وایي چې ما سره نشته زما ضرورت دی دا شی زه وړم خو پیسې را سره نشته نو هغه ته ورکوئ دغسې خالي مه پرېږدئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کس الله جل شانه د مرګ نه پس ځان ته مخامخ ودرولو الله جل جلاله ته تپوس کوي چې زما بنده څه راوړي دی نو ده سره هیڅ عمل نه نور وایي چې الله ما سره خو څه شته دی نه ما سره خو څه شته دی نه دغه شی ورسره راووتو انذار المعسر چې کله به فقیر رالو نو هغه سره به هغه ته به دغسې ورکوله سودا او کله چې به مالدار رالو هغه به تاخیر غوښتو نو هغه ته به وکتل هغه پیسې به مؤخر کې خیر دی قرض راک نو داسې کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې راځي مخکې راځي الله جل شانه د دې وجې نه ده ته بخښنه وکړه او دغه کس یې وبخ زما عزتمندو تاسو ته ما مخکې هم واقع بیان کړي وه کله چې د انسان زړه یې صفا شي بل ته د نقصان در پی نه وي د خیر رسولو نو الله جل جلاله یو کافر وي نو هم د ته فایده رسوي محمد ابن جریر یو عالم زمون با کابرو کې تیر شوی دی هغه طالب و ورسره بل ملګری و سبق یې وی او بیا چې کوم دی نو سودا به د یو یهودي نه وړه چې کله به ورسره پیسې ختمې شوې کور نه چې به څه وړي بیا به کور ته راتلل نو بیا به یې کور نه ځان سره یوړل نو یو ځل کور ته را روان و ملګری م ورسره را روان دی نو هغه یهودي دکاندار باندې تېرېدل نو هغه ولیدل هغه ورته آواز وکړو چې ای طالبانو راشئ دوی ودرېدل وایي څه چل دی وایي چېرته دی وایي مونږ کور ته ځو څه کوئ کور نه خرچه راړو یهودي ورته وایي چې ستاسو څه پکار دی سودا زما نه یوسئ وایي چې تا نه یې وړو بیا قرض درکوو نو په قرضو چې وړو نو په نقدو باندې یوسو خرچه راړو نو بیا به یې نه یوسو هغه ورته وایي چې نه تاسو نه پیسې نه غواړم په دغه ورځ باندې نور کله به یې سودا ورکوله په بیه په دغه ورځ باندې وایي چې نه پیسې مه راکوئ هغه دوی ورته وایي چې ته خو یهودي مونږ مسلمانان یو وایي تاسو په ما څه کوئ چې زه یهودي یم که څه یم خو زما نه سودا وړئ او اسې در کوم چې څومره تاسو دلته کېږئ مفت زما نه سودا وړئ پیسې ما ته مه راکوئ
هغه يهودي دی پرې نه خلق ورته سودای وته هغه وخم ورکه روزانه به ورکوله دی چې کله دلته نه سبق پوره کو د استاد نه بیا دی وی چې څه وخت پس مونږ لاړو حج ته خانه کعبه نګر چا پیر طواف کو طواف دوران کې مونږ مقام ابراهیم څخه یو سړی ولیدو چې ناشته او په دعای لاس پورته کړی نو ما چې وکتل نو د يهودي په شکل کې و دغه يهودي مرګري نه مې تاسو کو چې وګوره دا يهودي نه دی نو هغه په غور سره وکتل وی چې او دا خو دی اول مونږ شک کولو چې سینې بل سوکي پته راته ولګېده چې بیا هغه څخه نږدې شو چې هغه شک بل لري کو هغه ته مو ته فلان کې نه وی چې یم کنه مونږ وته وی چې ته خو يهودي نو يهود خو دلته نه راځي کافر ته څه کې هغه وی چې زه مسلمان شوم او بیا وی چې تاسو د برکت مسلمان شوم الحمدلله دوی وی چې مونږ حیران شوې مونږ وته زمونږ د برکت څنګه زمونږ د وجه څنګه وی تاسو چې ما سودا اسې در کوله نو زما په زړه کې دغه وخت کې تاسو په باره کې ښه احساسات ښه جذبات ښه ارادې وي ما وی چې دا د دین اسلام طالبان دي او دوی ته دا سودا مفت ورک نو چې کله تاسو رالی نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه په خوب کې ولیدو ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پاس فلان کې الله جل جلاله څخه ستا د اسلام فیصله شوی ته مسلمان شوی وی چې زه پاسېدم نو زه حیرانم چې ما دا څنګه خوب ولیدو خزه ته مې وی چې خزه ما خو د مسلمانانو پیغمبر په خوب کې لیدلی دی او ما ته داسې وی نو خزه مې راته وی چې ما هم دغسې خوب لیدلی دی او په کور کې چې څومره لوڼه زامن و هغې ټول نو موږ ټول په شریکه د ایړه لاړو نږدې چې کوم جومات و هغه جومات امام صاحب او عالم ته کېناستو موږ ورته وی چې موږ د کلمه ووایه نو ټول مسلمانان شو او اوس الحمدلله وس طاقت مې و نو موږ ټول زم را حج ته راغلی یم ښځه مې هم راغلي ده او لوڼه زامن مې هم ټول راغلي دي نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې الله جل شانه ډېر قدردان دی هغه شکور دی په ناب تول کې کمې دې سره په ژوند کې اطمینان نی چین نی سکون نی ظالم خلق به در باندې مسلط کېږي هغه پیسې به تا جمع کړي په بله لار باندې دا جواري ده د شریعت خلاف د دین خلاف ورزي کول دا په منځله د جواري د حرام مال دی رشوت ته اخلي خو په دې حرامو کې به برکت نه ستا دعا به نه قبلېږي ستا اعمال او عباداتو باندې دا اثر اچي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر چې چا شراب وسکل لم يقبل الله صلاته 40 صباحا الله جل شانه د دمو سلوي خرزه پورې نه قبلې حرام ساس کې ګډ دی وسکلو مز نه قبلې نو عرض می دا کول زما عزت من دویم شه دا دریم شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې زکات کوم قوم نور کوي په غیبانه باران بنشي نو که باران شته د خنن سبا تاسو ګوري یاري او شی کوم سمره ګران دی او حدیث مبارک کې دا ذکر کړی د کدا حیوانات نه وي نو بیا به بالکل باران بند کې دې شیدا د حیوانات په وجه الله جل جلاله په مونږ باندې وري زمونږ رب څومره مهربان دی زه حیران شم چې په وخت باندې باران په وخت باندې اوس نن سبا غلې ته د خار خلق خو په دې سيزونو ته خیال نه کوي لیکن دا یاد ساتي چې ستا خېټه ته کوم خوراک زی نو دا د چا په پټي کې کیږي نو الزی نو ته د خپل زمیدار رور د پاره دغه سه دعا کو لکه څنګه چې ځان د پاره کې او زمیدار ته پکار دي چې د الله شکر ادا کوي په وخت باندې باران نن سبا چې څنګه غنمو ته ضرورت ته اوس دې نه پس بمبلې وباسي نو الله جل شانه په باندې په وخت باندې باران و او دې سره په دې علاقې کې یو بل خبره دا ضمنن ذکر کوم په دې علاقې په خالصه کې بعضی رونه زمیدار غنم وکړي نو غنم بیا په میخو والا باندې خرڅ کی میخو والا باندې دې سره د ما طبیعت ډېر زیات ګډوډ شي چې ووینم چې دا پټې خشته مزیدار غنم دي تک تور او هغه چرته په میخو والا باندې واغې باندې خرڅ کړي دي غیري به میخو غنم خو دا خو د انسان د پاره داسې خوراک ته چې بغیر پخکړي بغیر سالن بغیر د پخلینا صرف روټۍ ته خوري نو دې سره انسان پای او تکړه کېږي مضبوطېږي الله جل جلاله د انسان د پاره دا پیدا کړی بنی آدم د پاره د میخې د پاره خو شوتل شته د میخې د پاره نور سيزونه شته دي د وربشو خیت شته دي دنیا سيزونه دي هغه سیس چې کوم نه په حیوانات او په ځناور باندې خورو
مزیدار فصل او هغه ته بیا په نیمه کې اورې به یا بمبلې کړی یا نه کړی، دا مناسب نخکاری، دا ناقدری ده. قدر دا دی چې الله جل شانه کوم شی د کوم سیز لپاره پیدا کړی په هغه سیز باندې ورکو. پټکې په سر باندې لکه خو دی ته پخپو کې راکاږي او سپلې پخپو کې پیزار چولې ته په سر باندې کېږي، دا ناقدری ده. روټۍ چې کوم دینو لاندې نیولې ده او بل یو شی په د پاسه خېره، قران کریم لاندې ده لوخه دې په پاسه خلې اعوذ بالله، دینی کتاب لاندې ده لوخه دې په پاسه، دا ناقدری ده، بے ادبی ده او ناقدری ده. او الله جل جلاله د نعمتونو چې قدر ونشي نو الله پاک هغه اخلي. نو دریم شی دا چې کوم زکات نه ورکي، زکات نه ورکي. او سلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، پنځم خو مې ویلو، سلورم دا چې کوم قوم د الله او د الله د رسول سره کړي لوز مات کی، کړي لوز، نو بیا به په دین غیر قوم نه یو ظالم مسلط شي او هغه به تباہ کی. بنی اسرائیل قران کریم کې په سورۃ النحل په ابتدا کې الله جل جلاله دا غي تذکرہ کړی د معراج واقعې پسې چې هغه کې دا شی شروع شوی، هغه زمانه په پیغمبر باندې ایمانو، لیکن دا الله جل جلاله سره کړي لوز مات کو، الله پاک ته لوز غشت ما او تا د الله جل جلاله سره لوز کړي دي. لا اله الا الله محمد رسول الله کې چې کوم یو مسلمان نه تاسو کې ته مسلمان غوي الحمدلله، او چې بل طرف ته نسبت وکي نو هغه مری تلاش کوي. لیکن دا الله لا اله الا الله وینا سره تا د الله جل جلاله سره لوز کړي، وعده کړي. هغه وعده دا چې یا الله زبستا د دین خلاف ورزي نه کوم، ستا چې څو وخت ماته کوم حکم دی زبا هغه تاسو سره منم، او ستا پیغمبر چې کوم تعلیمات او ارشادات دي زبا غم منم. لیکن چې تکل داغه خلاف کې د الله جل جلاله سره کړي لوز ماتول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو غدر کوون کې یو لوز مات کی، لوز کړي غدر یو کو، نو داغه په ورځ د قیامت یو جنډي او د بازي جنډه به د کوناټو سره لګیدلی او ټول خلک به داغه په تماشای. دا به څومره ذلت او رسوایی چې د لوی بولو په ځای کې داغه جنډي هغه ډانډي. دا هغه کس چې چا لوز کړي او هغه مات کو، مثلا چا سره دشمنی و لوز او شروغه او شوا بیا دا غې نه پس هغه ماتای، آل ته بده پته لګي. او چې کله ته مسلمان نو تا د الله جل جلاله سره دا هر څه منلی دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت ته منلې دي، او دا غي ټول تعلیمات او ارشادات هغه سره منلي. نو زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې دا ارشاد فرمایلو. بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه غیر اوغستو هغه په سر باندې پټکې په سر وغې لري کو تور پټکې وته په سر کو، وې دا تور پټکې ډیر مزه کوي، دا خبره ما مخکې کړی و. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله حمد و ثنا بیان کړ او په خپل ځان باندې صلات وې درود شریف. دین معلومه شو چې څنګه درود استول د مسلمانانو لپاره امر دی، دغه سي پخپل پیغمبر تم دا امر دی چې تم درود وایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکولو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا حکم غیتم دی چې تم وایا. سمر لوی اعزاز او اکرام او سمر لوړه مرتبه الله جل جلاله ور کړی ده. نو حمد ثنا اوه او دا غینه پس عبدالرحمن ابن عوف سره اوسه وکسان کل ویلاړ او دا الله په لار کې جهاد وکا، دا الله د دشمنانو سره او جنگيګا او خیال کو خیانت اونکه وعده خلافی اونکه او لوس چې چا سره کړي هغه مات نه کې او د خلکو وګونو پوزه پرې نه کې دي ته مسلوي دي ټولو سيزونو نه منکو. د دین اسلام دا تعلیمات خلق مسلم کې او ماشوم قتل نه کې، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او وی فرمایل چې دا د الله او د الله د رسول عهد دی، دا مماتو دا لوز دی، یعنی دا کارونه د احکام دین معلومیږي چې هر یو حکم چې خدای مسلمان ته راستولې دا د خدای عهد دی، لوز دی. مسلمان دا منل د سر کې چې یا الله تاسو وې زې منم، او چې کله دا غي خلاف ورزي کوي نو دا ماتي. چې کله د لا اله الا الله محمد رسول الله او
نو د الله سره دا وعده کړی دی چې زه به سود نه اخلم نه به خورم سودي معاملات به نه کوم او چې دی کوي د خدای سره کړی لوز ماتوي رشوت الله جل جلاله د الله رسول حرام کړی دی او دی د هغې خلاف ورزي کوي نو د خدای سره کړی لوز ماتوي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یې واستول پیشګویي ورته ورکړه چې ته لاړ شې او د دومة الجندل د بادشاه د هغه لور که چېرې د نکاح موقع پیښیږي نو خیال کو چې رستو نه شي هغې سره نکاح وکړه نو اصبغ ابن عمر هغه د هغې سردار و بادشاه چې کله عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لاړو نو یو ورځ دعوت ورکو په بل ورځ بیا په بل ورځ بیا نو د هغې چې کوم بادشاه او سردار هغه مسلمان شو اصبغ ابن عمر او د هغه سره چې کوم دی نو قبیله مسلمانان شو او د هغه لور و نو هغې سره تمازر نوم و د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابي نکاح ورسره وشو او حضرت سلمى ابن عبدالرحمن رحمه الله دا مشهور تابعی دی جلیل القدر د مدینې منورې په تابعینو کې دا د عبدالرحمن ابن عوف زوی رضی الله عنه دا دغه ښځې نه پیدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې منورې ته رالو نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې کله ظاهري اسباب د یو څیز یو شان وي او حقیقي اسباب د هغې بل شان د بیماریو د امراضو د ګرانیو مونږ دا وایي دا وشي دا وشي دا وشي دا شی به لر شي د هغې چې کوم حقیقي اسباب دي هغه لټول غواړي هغه قرآن پاک الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو مبارکو کې بیان کړي دي چې په هغې باندې عمل وشو نو انشاءالله د الله جل جلاله نصرت او رحمتونو او برکتونو اوسم په د مسلمانانو په سر د پاسه دي او چې څه وخت دا حجابات لري شي نو خدای خپل برکتونه نازل کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین